فیصل د عبدالرحمن د ښځې سره تعلقات وو او فیصل او یوسف چې د سره دویم کوم ملزم دی دې په شریکه باندې داسې یو پلانینګ کړی و. ولاړ مې خو د شپې ټایم و بل هغه ټول ارضیات دی آبادیان الکشن ته خو نو د موږ ته هغه ټیکنیکل سپورټ چې کوم دی د کیمرو په شکل کې یا موږ ته الریډي اویلیبل نو. د ثبوت ختمولو دپاره یا هلته د ثبوت جوړولو دپاره دې تبلیغي مرکز ته تللی دی چې هغه ځای کې زما پریزنس به راشي. خپل خورې یا خپل سړی تاله مطلب جوړیږي که نه لکه تا دې سنګول چې په دې ورځې موله جوړه اخیستې وه همدې سړي خپلو ملګرو سره میلاو شو او دونه د بې دردۍ سره یې ووجلو. یہ فیصل نے تو فیصل کے علی کے ساتھ یعنی کہ عبدالرحمن کے وائف کے ساتھ تو اس نے اس کو ہٹانے کے لیے یہ پلاننگ بنائی کہ اس کو قتل کروں گا تو قتل کے لیے اس بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. تېرو ورځو کې موږ یوه خپرونه تاسو ته ښودلې وه چې د څلور بچو یو پلار و چې هغه چا ډېر زیات د بې دردۍ سره وژلی و. په دې کې بیا په دې لړ کې موږ اس پي اپریشن فرحان خان سره هم خبرې کړې وې. هغې هغه ټایم هم دغه د ریسک خپل کړی و چېرې په دې کې د ورسک ډویژن چې څومره پولیس دي لګیا دي او دغه ملزمانو پورې به مونږ رسیږو چې کم دغه د یتیم ماشومانو دې ته هم یوه حوصله ورکړې وه. بیا په دې لړ کې د اس پي ورسک ارشد صاحب له طرفه یوه خبري غونډه وشوه. په دې کې بیا ارباب نعیم صاحب کوم چې د دې ځایي ډي اس پي دی، ارباب صدام صاحب کوم چې سټیشن هاوس افیسر دی، دوی په دې کې کار وکړو. په دغه جرم کې چې کم ککړ هغه ملزمانو هغې پورې هم ورسېدو او صرف هغې پورې ونه رسېدو بلکې چې کم دغه وجه سوه او دغه د شخړه چې کومه مخې ته راغلې وه هغې هم ټوله په ډاګه کړه. یو خو تاسو ته مبارکي در کوم، یو ډېر زیات انټریس کیس و. تاسو له ارباب صاحب له ارشد صاحب تاسو له بل ارباب صاحب له چې یو ډېر انټریس وقوه وه دې پورې پولیس څنګه ورسېدو، پولیس دغه د ملزمان څنګه ترلاسه کړو. ډېر مهرباني. د 27 تاریخ باندې چې کوم قتل شو د عبدالرحمن بیسیکلی دوبۍ کې بیکار کو دی په جوټۍ باندې راغلی و او په دغه ورځ باندې دی چې کله خور که راتلی و د هغه ځای نه واپس روان نو په لارې کې دی قتل شو. دې کې مین چې کوم کردار دی فیصل د عبدالرحمن د ښځې سره تعلقات وو او فیصل او یوسف چې د سره دویم کوم ملزم دی دې په شریکه باندې داسې یو پلانینګ کړی و چې چونکې دې څو ورځې پس واپس دوبۍ ته روان و نو د هغې نه مخکې دې قتل کول غوښتل. نو پلانینګ چې کوم شی و په هغې کې تمانچه چې کومه یوز شوې ده، موټرسایکل یوز شوی دی، دا ورته یوسف ورکړي و. بیا عبدالرحمن چونکې هغه خور که راتلی و په دغه ورځ باندې نو یوسف سره په موټرسایکل باندې فیصل ناست دی، هغه ځای ته رسېدلی دي. بیا دې هغه واپس شوی دی او چې کله عبدالرحمن د کور نه راوتی دی نو همدغه خورۍ ورسره شاته موټرسایکل باندې ناست و. چې کله د وقوعې ځای ته رارسېدلی دی نو په هغه ځای کې هغه فایرینګ کړی دی او خپل مامای ویشتی دی. ارشد خان، یو خو د ملزم خورۍ شو، رشته کې شو، دا نور کسان چې کوم دي دا د ملزم ملګري دي، دې ملګرو له یې سلالچ ورکړو چې دا دومره مطلب غټ اقدام یې اوچت کو؟ نه، چونکې دا هلکان دي او 20-21 سال 22 سال دغه ایجونه دي نو دغه ایج کې سړی چې وي نو هغسې هم د ملګرو دپاره بس هغه یو په یارانه دوستانه کې په یارانه دوستانه کې بس نو هغه ورته تمانچه یا موټرسایکل ورکول یا نور چې کوم د هغه هیلپ کړی دی نو دغه هیلپ یې هغه کړی دی. بقای فایرینګ کول، قتل کول د هر څه چې د فیصل کړي دي. علیه قتل کې څه استعمال کړي؟ علیه قتل کې تمانچه استعمال شوې وه چې هغه بیسیکلي ورکړي دغه وه یوسف وه. چې کله قتل وشي نو هغې نه پس بیا فیصل لاړ شي واپس د یوسف ځای ته هغه ته واپس حواله کړي او د هغه ځای نه پس بیا چونکې ډېر څیزونه داسې وي چې کله یو سړي کې غلا وي نو هغه ډېر څیزونو ته سوچ کوي
دا سوچ کړی چې که سبا څه خبر راشي نو دی د ثبوت ختمولو دپاره یا هلته د ثبوت جوړولو دپاره دی تبلیغي مرکز ته تللی دی چې هغه ځای کې زما پریزنس به راشي او زما د دې کیس سره به لا تعلقي به اظهار بوشي. دا خو نه چې د څلوېښت ورځو له تلو بیا به څه چونکې مونږ ټیکنیکلی مونږ په دې باندې کار کړی مونږ خو چې کله په ده باندې شک راغی نو بیا هغې نه پس مونږ د انټروګیټ کو د هغې نه پس بیا پته ولګېده خو لکه زمونږ په ده باندې شک وو. ما اورېدلي دا چې دلته په جنازه کې هم ناستو په دعا کې هم ناستو پولیس له څنګه کلو میلاو شو چېرې همدغه ملزم دی؟ دې کې خو ډېر څیزونه داسې وي چې هغه مونږ تفتیش کې په یو انګل باندې نه ګورو. نو الحمدلله زمونږ ټیم ډېر زبردست ټیم دی او دې چې کله سټارټ واخیستو نو ودن 2-3 ډیز کې مونږ ته دا څیزونه ډسکلوز شو چې دې کې څه کسان ملوث دي او کم کسان په کومه طریقه باندې دې دا کار کړی. نو بیا چې کله هغې مونږ راوغوښتل انټروګیشن هم وکړو نو بیا د هغې په نشاندهۍ باندې په تفتیش دوران کې هغه موبایل هم ریکور شوی دی، موټرسایکل هم ریکور شوی دی، هغه تمانچه هم ریکور شوی دی. دا ټوله قصه بیا هغې چې په کوم سیکوینس کې وکړه نو هغه بالکل هغه هوبهو هماغه شی و چې کوم کرایم شوی. ګرانو کتونکو دا تاسو د وردۍ خاوندان کتی شئ دا ډېره د خوشحالۍ خبرې چېرته چې هم دغه شانتې تاسو په دیزي باندې راتېر شئ په ورسک کې نو نه د کیمرو پته لګي پولیس سره چې تاسو وګورئ وسایل کم او مسایل زیات دي په دې کې بیا دي کار کوي. موږ سره یو ډېر زیات تکړه پولیس افسر ډي اس پي ارباب نعیم صاحب موجود دی. ارباب نعیم صاحب تاسو چې کله خپل هم سپاټ ته لاړئ کرایم سین هم وکتو هغه څه مناظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کرایم سین ته تګ خو زه چې څنګه سپاټ ته لاړم خو د شپې ټایم و بل هغه ټول ارضیات دي آبادیان لږ شان دي خو نو د موږ ته هغه ټیکنیکل سپورټ چې کوم دی د کیمرو په شکل کې یا موږ ته الریډي اویلیبل نو پلس د مدعي چې څنګه په سپورټ باندې پرو ته د سن موبایل میسنګ وو نو ابتدایي تور باندې لګېده داسې چې دا سنیچنګ واقع کې دی شي خو چې موږ کله کرایم سین ډېر ډیټیل کې سټډي کو نو ماته یو څو داسې دغه وړاندې راغله چې هغې نه ماته دا اندازه وشوه چې دا مرډر دی سنیچنګ نه دی. سر چې کوم خپل او بیا اس ایچ او صاحب هم دی کې موږ ټول ایز ټیم کار کړی دی نو موږ ټول چې با ټول حقایق راوړاندې کړه فیکټس هم ځان ته کېښودو نو موږ به دې نتیجې ته ورسېدو چې دا مرډر دی سنیچنګ نه دی. خو ملزم چونکه ډېر هوښیار و نو هغه صرف هغې له شکل چینج کول دپاره چې پولیس به یو بل رخ باندې د کیس کې کار کوي نو هغه به د قانون د ګرفت نه خوشي هغې دپاره ممکنه تر باندې هغه دی له دا شی پور کړی. اسې ارباب صاحب جرم پټېږي؟ جرم خو بالکل نه پټېږي شکر الحمدلله چې لږ شانتې محنت ولا د الله پاک کرم وي نو شکر الحمدلله جرم چې هر څنګه انشاءالله هغه قانون ګرفت راځي. ښه ګرانو کتونکو تاسو د اس پي ورسک ارشد صاحب او ډي اس پي ارباب نعیم صاحب خبرې واورېدې. موږ ځو چې کومه دغه د ځپلې شوي کورنۍ له دې سره خبرې کوو چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ. دا ټایم ګرانو کتونکو موږ سره د عبدالرحمن رور موجود دی. څنګه چې تاسو ته پته ده تېره ورځو کې موږ یو خپرونه کړې وه چې عبدالرحمن ډېر زیات د بېدردۍ سره وژلی شوی و. الله دې تاسو له اوس هم زړه صبر درکړي دا چې کمې شېبې وي دا 10 ورځې دي دا هم په تاسو ډېرې سختې تېرې شوي. پولیس ملزمان هم ونیولو خبري غونډه یې وکړه په دې به تاسو څه وایئ؟ ډېره مننه د پولیس کوو چې پولیس ډېر موږ سره مدد وکړو زموږ مظلمان یې زر تر زره ګرفتار کړه او زما رور سره ډېر ظلم شوی او ډېر په بېدردۍ وژلی او په خپلو پیسو یې وژلی او زما رور داسې و چې هملا ستا غوی هم نه وپاسولې غونډ کلي علاقې ته پته ده او اس پي صدام صاحب اس ایچ او صاحب غونډو موږ ډېر شکرګزار یو چې موږ سره ډېر تعاون وکړو او ډېر تر زره یې زموږ مظلمان ونیوه او موږ ډېر پولیس والا نه ډېر خوشحاله یو او مخکې به هم انشاءالله زموږ دا دغه دی چې موږ ته به انصاف میلاویږي او کار به زر تر زره کوي. او نور زموږ ورور والله کیس چاته یې سم ویلي هغه داسې و چې هملا ستا غوی هم نه وپاسولې. پولیس پکې ډېر تر زره موږ سره یې رابطې کولې او د پولیس د مطرب پولیس نه موږ ډېر خوشحاله یو زموږ مظلم یې زر تر زره ګرفتار کړو او موږ ډېر خوشحاله یو. چې دا کمې 10 ورځې تېرې شوې ستاسو کور کې نو دا 10 ورځې څنګه در باندې اوس تېرې شوې؟ اوس خو خیر ملزمان هم نیول خو د کور څه حالات دی؟ یاره د کور حالات خو برده و چې کور کې خو اوس هم غمونه او دردونه دي او مور مې بلکې داسې ده چې ډېره خفګان کې ده او بالکل بس په مرګ حساب ده او د کور حالات خو تاسو ته پته و چې زموږ مشر ورور او غونډه اوس لږې ښو ورځې پرې راغلي وې هلته کې دوبۍ کې به یې کار کولو لږ ښه شوی و د هغې نه پس چې څنګه لږ ښه شو دا ظالمان پې دغه شو دې شهید کو ډېر بېدردۍ سره تاسو خپله مو کم کتلې وه او حالات داسې و چې والله کې د کتو سرجي
یقین دی و چې دا خورای او دا مرګري به پکې وخیږي. یاره دا بیخي زمونږ یقین نو ځکه چې دې سره داسې و چې ښه یو شان جامې ښه هر یو شیز پیسو هر څه دغه به دې سره مشوره به یې کړو زمونږ دا یقین هم نه جوړېدو او چې پولیس پکې منډه وواله نو والله چې هغه سړی راووتو چې زمونږ اوس هم ذهن نه مني خو ډېر ظلم یې کړی هسې به دې خورۍ خو به دې ماما به هم څه ناڅه خو به یې دونه ښه خو به یې ورسره کړي که نه. یاره لږ نه سرجي ډېر ښه دی غونډو خلکو ته پته ده چې ډېر زیات ښې ورسره کړي ورکوټ یې راغټ کړه ښه پیسې هر یو شیز جامو پورې موټرسایکل هر څه پورې ورسره کول په دغه ورځ یې پرې ولې جامې اغوستې وي یو شان جامې او ښه ګرانې ولا دا چې کم ملزم دی دې له مطلب ماما په هغه ورځ هم جامې اغوستې وي. بالکل په هغه ورځ هم دی به سبا تلو په هغه ورځ هم دی له جامې واغوستې دواړو له یې واغوستې چې کوم دی هر یو شي سامان چې څنګه ځان له اغوستو داسې دی له هم اغوستې ورسره چې او د هغې دې چې دا ډېره یو ډېره بدرنګه وجه وښودله په خپل تفتیش کې الله دې زموږ د ستاسو ټولو زیات عزتونه وساتلی شي الله دې تاسو له ډېر زړه صبر درکړي په دې به تاسو څه وایې. بس دې باندې خو هغې خبرې شوي هم دي خو دغه بس ډېر زیاتې کړی دی سرجي لږ نه ډېر زیات ډېر بې دردۍ سره یې وژلی دی لکه دا زموږ توقع هم نه وه لږ نه ډېر زیاتې شوی دی سرجي. هسې چې کله دې خپل خورۍ یا خپل سړی تاله مطلب جوړیږي که نه لکه تا دې سنګول چې په دې ورځ یې موله جوړه اغوستې وه همدې سړي خپلو ملګرو سره میلاو شو او دونه د بې دردۍ سره یې ووژلو د هغې په لاس باندې وجود کې داسې ځای پرې غوستی نو چې هغه بچو سرجي ډېر خرابې ویشتې وه مونږ موقع کتلې وه او مونږ چې ورغو ما سره دی مونږ هلته کې ناستو خپل مارکیټ کې او مونږ ته کالو شو یار عبدالرحمن چا ویشتی زمونږ خو ضمیر هم نه منلو مونږ هغه هلک ته مو ووایي مړه مې ته څه ګډې وړې وې ځکه چې هغه انسان ډېر ښه انسان دی اړو داسې څه خبرې اتۍ هغه کې وې نه بیا ما ده ته وویل دې وي نه مړه خو بس هغه هلک ما ته غوسه شو دا دی پروت دی بیا جي چې مونږ ورغو هغه سړی له نو ما خو ویل بس زخمي به یې د هغه به چې مونږ ورغو بس هغه وفات شوی مړ شوی د سترګو نه اوښکې روانې وې هغه ټایم باندې. هسې اوس به یقین وکړي څوک پچا سرجي والا هېڅ کله هم نشي کېدی هسې کله هم یقین نه کوو د دې نه وړاندې په دغه ټایم باندې زه دې سره وم چې د ټلیفون راغلی زه دله ورغلم نو هسې که مونږ سوچ وکړو زموږ په هلکانو کې لکه ډېر داسې هلکان شته چې هغې جنګ جګړې مطلب هر څه راغلي دي کایي سره داسې که یو کار شوی نو موږ ویلو چې زه بس ټیک ده خو دا نه بې ازاره سړی دا نه بې ازاره زه تا ته ویلی شم نه پر زندګۍ کې په ډومبي ځل به د باندې کال دوه داسې وخت به د رالو چې د مزدورۍ ټایم رالو ده به د اړي کوله ټاټکې به یې چلولو په دې ټاټکي په دغه باندې به د دا بچي او دا وخت به د داسې تېرول د به چا نه څه غوښتنه نه کوله د ده ناسته پاسته هم د غټو هلکانو سره نه وه دا زموږ دا واړه زما بچي یاسې د خپل بچي دې سره به ناسته پاسته وه او دا چې کوم زما د تره زوی کېږي دا زما مامو زما ناسکه مامو زما نیکه لکه درې ودونه کړو او د دې فیصل هلک د ده سکه مامو نو والله چې دې داسې ساتلی لکه د بچي په شان مطلب د ای پلار هم وفات شوی و ده بله خرچه مرچه منډه تړله په دغه ورځ د سهار نه دې ورسره پېښور لاړو دا ټول سامان د کپړې هر شی دله یې واغه شو د یوسف هلک له یې واغه شو مطلب دا دی چې زه اریان په دې خبر راشم چې لکه نه ده پکار داسې لږ نه ډېر د حد نه زیات غټ ظلم یې ورسره کړی دی والله چې داسې ظلم زه سوچ هم نشم کولی نو زه د سی چو صاحب نه ډي اس پي صاحب نه مطلب د مطرح تاڼې والا ټول نه موږ ډېر زیات خوشحاله وو الله یې دې عزت وکړي چې موږ له ډېر زر تر زره مطلب خپل انصاف راکړو باقي موږ سره لکه انصاف وشي ځکه ډېر واړه بچي تاسو خپله باندې وکاته او باقي د هغه نور هلکان دي مطلب دا چې کوم پکې درست راښکلې نیولې کېدلي نو مطلب دا چې دې بس لکه منډه تړلو شي دې ته بې څه لالچ ورګړي که څنګه د نورو د دې نه وړاندې ویلي مو چې مطلب دا ستا سره پیسې شته 7 لک روپۍ دي او دا زما په اکاونټ کې واچوه زه خپل اکاونټ چلوم که نه دغه مې په دغه دوران کې پته نه لګي اوس دا موږ ته پته نه لګي د پیسو باقي پته لګي نه د ده سره چې کوم پیسې وي 4-5 لک ښکاري خو لکه د مخکې ویل چې ما سره 17-18 لک روپۍ دي دا چې کم نور ملګري دي سهولتکاري دي که نه دا ستاسو د کم مقتول دی د دې دا خورۍ چې دی د دې ملګري دي څه پته ولګېدې چې دلې څه لالچ ورکړو چې دوی دا کس ووژلو یاره دا د کلاس ویلو او د سره یو ځای پاتې شوي دی هلک لکه مطلب مخکې هم داسې و لکه د تره خپل تره زوی لکه ویشتی و که نه هغې هم دا کړی خو لکه دا کار یې مو کو په دغه ورځ باندې زمونږ والله که سوټ راتلو په دغه ورځ باندې ما سهار کې دې ته وویل چې لکه دا خو دینه نه نښته دا کار خدای دی داسې باقي دا چې دا چې کوم د سره ملګري یا یوسف هلک د ده رونو دي باقي دا 3 ورځو پورې زموږ په ځای کې چې اوبه روټۍ کړي دي لکه مطلب دې اړو دي محسوسوله نه چې مطلب دا دوا ته ناستو دوا ته ناستو راتلو هم دغه ټایم کې څه ټایم قبر لم راغلی مطلب کانه بینه دا کوله مطلب دا څه خبره نه وه عبدالرحمن مطلب قبر لم کوس کړی قبر لم کوس کړی د جنازې کټه پورې ویډیو کې راغلی مطلب چې هغه کټ هم داسې نیولی دی
نو مطلب دا دی چې دا نه چې یا شک کې دا دغه زموږ کې پوره دعوا ده ښه 100% زموږ یقین دی چې مطلب دا کار دی کړی دی جی ښه ګرانو کتونکو تاسو د اس پی ورسک डी एस पी ورسک خبرې هم واورېدې تاسو د مدعي چې کومه پارټي ده د دې خبرې هم واورېدې په دغه جرم کې چې کم ککړ ملزمانو یو ملزم چې کم دی د دغه مقتول خوری دی او دا نور د دې ملزم ملګري دي د پولیس دا وینا ده چې دغه دا کم نیولې شوی ملزم دی ډیر د بخښنې سره او ډیر زیات د معذرت سره چې کم زموږ د پښتو روایاتو سره تړلی کیږي هم نه خو بده مرغه چې د دغه ملزم د خپل مامي سره څه تعلق او د هغه تعلق پر ضد چې کم دی د خپل ماما ډیر زیات د بېدردۍ سره وجلی او کم چې بیا د څه موده بعد بهر ملک ته هم روان و موږ دغه والدینو ته وایو دغه یوازې دا د پولیس کار نه دی چې صرف به د ملزمانو پورې رسي ټیک ده چې د پولیس ډیوټي د ملزمان به نیسي خو تاسو ته هم پکار دی چې ستاسو د خپلو بچو داسې تربیت پاملرنه وکړي چېرې دغه شانتې بیا واقعیات زموږ او ستاسو مخې ته رانشي